د دوهم کال لومړي سمستر محصلینو ته د اناټومي دریم لیکچر وړاندې کوم. لکه څنګه چې زموږ درس میل جینیټل سیستم یا د نارینه او تناسلي سیستم ته رسېدلی و. نارینه تناسلي سیستم له دوه برخو نه تشکیل شوی دی: ایکسټرنل جینیټل اورګانز او انټرنل جینیټل اورګانز. په ایکسټرنل جینیټل اورګانز یا خارجي تناسلي غړو کې لاندې اعضاوې شاملې دي: penis, scrotum, testis, epididymis. په انټرنل جینیټل اورګان یا داخلي تناسلي غړو کې لاندې اعضاوې شاملې دي: واز ډیفرنس، سیمینل ویزیکل، پروسټیټ. چې له دې جملې څخه به موږ په دې لیکچر کې پینس او سکروټوم وایو. په راتلونکي لیکچر کې به انشاءالله د نورو اعضاو نه بحث کوو. په دې سلایډ کې تاسو لیدلی شئ د نارینه‌و تناسلي سیستم: پینس، ټیسټس، اپیډیډیمس، سکروټوم چې ټیسټس پکې موقعیت لري. دا د نارینه‌و خارجي تناسلي اعضاوې دي: واز ډیفرنس، سیمینل ویزیکل، پروسټیټ. دا د نارینه‌و داخلي تناسلي اعضاوې دي. لومړی راځو پینس ته. پینس له دوه برخو نه تشکیل شوی: روټ اف پینس، دوهم شفت یا باډي اف پینس. دا د پینس روټ ده او دا د پینس باډي یا شفت دی. روټ برخه د پینس دا نښتې برخه ده او په سوپرفیشل پیرینیل پاوچ کې موقعیت لري. دا برخه له درې کتلو نه جوړه شوې ده. دوه کتلې چې کوم د کرس پینس په نوم باندې یادېږي او یوه دانه بلب اف پینس په نوم باندې یادېږي. د بلب اف پینس یعنی د بلب په برخه کې یورترا لږ پراخوالی پیدا کوي چې هغې ته انټرا بلبر فوسا ویل کېږي. راځو دې سلایډ ته. دا د پینس روټ ده. پینس روټ درې کتلو نه جوړ شوی دی. دوه کتلې کرس پینس دی، یوه یې بلب پینس دی. د بلب پینس نه یورترا تېرېږي. دلته یورترا لږ څه پراخوالی پیدا کوي چې دغې پراخوالي ته انټرا بلبر فوسا ویل کېږي. د روټ برخه نښتې برخه ده. د څه سره نښتې ده؟ کرس برخه چې کوم ده دا د پیوبیک د آرچ یا قوس سره نښتې ده او د اسکیو کورنوس عضلې په واسطه پوښل شوې ده. اسکیو کورنوس عضله د یوروجینیټل مسل پورې یا په دې ګروپ کې شامله ده. یوروجینیټل مسل د بطن د سفلي یا د انفیریر وال پورې مربوط ده چې د بطن په انفیریر وال کې دوه ګروپ عضلات دي: یو پلویک مسل، بل پیرینیل مسل. پیرینیل مسل په دوه ګروپونو ویشل شوي: یو مسل آف انل ریجن، دوهم مسل آف یوروجینیټل ریجن. دغه عضله اسکیو کورنوس چې کوم ده دا د مسل آف یوروجینیټل ریجن پورې مربوطه ده. دوهمه برخه چې کوم ده بلب آف پینس وایو. دا هم روټ دی، روټ کې شامل نه. دا به هم نښتې وي ځکه موږ په مجموع نه وایو چې روټ برخه د پینس هغه نښتې برخه ده. بلب آف پینس چې کوم دی دا د دواړو کرسونو ترمنځ موقعیت لري. دا هم کرس دی، دا هم کرس دی. د دې تر مابین باندې بلب آف پینس دا موقعیت لري. دغه د پیرینیل ممبران سره نښتې ده او د بلبو سپنجیوسیس عضلې په واسطه پوښل شوې ده. بلبو سپنجیوسیس لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې اسکیو کورنوس عضله دا د یوروجینیټل مسل پورې شامله ده یا په دې ګروپ کې شامل ده. نو بلب او سپنجیوسیس مسل یا بلبو سپنجیوسیس مسل هم په یوروجینیټل مسل یا دغه ساحې عضلاتو پورې شامله ده. دوهمه برخه لولو د پینس باډي لولو یا د دې جسم لولو چې کمپلیټلی په مکمل ډول د سکین یا د پوستکي په واسطه کور شوی دی او دا د پینس یا د قضیب آزاده برخه ده. دغه برخه د سیمپیسیس پیوبیس د انفیریر پارټ نه دلته به سیمپیسیس پیوبیس وي
د دې د انفیریر پارټس په انټیریر کې دې ځای کې څه شی لري موقعیت لري یعنی که بیا زه وایم چې دا د سیمپیسس پیوبیس د انفیریر پارټس په انټیریر کې د روټ په امتداد دې ځای کې موقعیت لري دغه برخه هم د 3 کتلاتو نه تشکیل شوې ده 2 کتلات چې کوم دي کارپوس کورنوزم دي او یو دانه چې کوم ده کارپوس سپنجیوسم ده دا کتله او دا کتله د کارپوس کورنوسم په نوم باندې یادېږي د دې کارپوس کورنوسم په مابین کې میزابه ده داسې چې په دې میزابه کې یو بل کتله ده هغې کتلې ته موږ څه شی وایو کارپوس سپنجیوسم وایو او د کارپوس سپنجیوسم په مابین کې بیا یوریترا سیر لري یعنی د روټ په برخه کې یوریترا د بلب نه تیریږي او د باډي په برخه کې یوریترا د سپنجیوسس یا کارپوس سپنجیوسم نه تیریږي یاد لري تاسو چې یوریترا د کرس یا د کارپوس کورنوسم له برخو څخه نه تیریږي د قضیب د امتیاز په وخت کې دغه کتلې د بلډ څخه ډکیږي او په پوره ډول توسع یا لالیټیشن اختیاروي د باډي شیپ کله چې قضیب یا پینس مړاوی وي نو دا 2 سرفیس لري یو سرفیس انټیریر شو او بل سرفیس پوسټیریر شو مګر کله چې قضیب د اریکشن په حالت کې وي نو دا بیا منشور شکل اختیاروي او بیا هم 2 سطح لري یوې سطح ته موږ سپیریر سرفیس وایو او بل سطح ته بیا انفیریر سرفیس وایو راځو د باډي دغه کتلاتو ته کارپوس کورنوزم کتلات چې کوم دي دا په د باډي په دواړو خواو کې موقعیت لري دا په حقیقت کې د روټ د کرس په امتداد موقعیت لري که دلته زیر شو دا کرس دی د روټ د دې په امتداد باندې هم دا کارپوس کورنوسم موقعیت لري او د دې دواړو کتلاتو یعنی د کارپوس کورنوسم په مابین کې کارپوس سپنجیوسم سیر اختیاروي او د کارپوس سپنجیوسم په مابین کې یوریترا ده یاد ساتئ چې کارپوس کورنوسم د گلینز پینس تر بیس پورې امتداد لري یعنی دا د پینس گلینز پینس دی دا بیز تر بیس پورې د کارپوس کنجیوزم یا کارپوس کورنوسم د گلینز پینس پورې یا د گلینز پینس تر بیس پورې امتداد لري دوهمه برخه چې کوم ده هغه کارپوس سپنجیوسم ده کارپوس سپنجیوسم د بلب اف پینس د دې په امتداد یا د دې ادامه ده داسې د دې په ادامه داسې یا امتداد باندې داسې سیر لري په آخري قسمت کې کارپوس سپنجیوسم یو مخروطي غټوالی پیدا کوي چې دې ته گلینز پینس ویل کېږي ما تاسو ته مخکې ویل چې کارپوس کورنوسم د گلینز پینس تر بیس پورې امتداد لري گلینز پینس خپله چې تشکیل شوی د کارپوس سپنجیوسم څخه تشکیل شوی دی چې دا کارپوس سپنجیوسم په اخري کې داسې مخروطي غټوالی پیدا کوي چې دې ته گلینز پینس ویل کېږي د گلینز پینس قاعده کې یو برجستګي ده راوته ساختمان دی چې هغې ته کورونا ویل کېږي او د دې کورونا لاندې د پینس نیک موقعیت لري د قضیب سکین ته راځو سکین یا پوستکي ته راځو موږ وایو چې پینس د یو تیاره یا نازک پوستکي په واسطه پوښل شوی دی چې دغه پوستکی د قضیب د غاړې نه ښکته یا ډسټل خواته د فور سکین یا پریپیوس په نوم باندې یادېږي یعنې دې ځای کې چې کوم پینس پوښل شوی دی هغه تیاره رنګ پوستکي په واسطه پوښل شوی دی د دې نه ښکته دلته یا ډسټل طرف ته چې کوم سکین دی هغه د پریپیوس او یا همدارنګه د فور سکین په نوم باندې یادېږي د نارینهو د تناسلي سیستم دوهمه اعضا چې خارج کې موقعیت لري له سکروټوم څخه عبارت دی دا سکروټوم دی سکروټوم د سیک یا کڅوړې ته ورته شکل لري په سکروټوم کې ټیسټس همدارنګه اپیډیډیمس او د سپرماتیک کورډ انفیریر پارټس دا 3 ساختمانونه په دې کې موقعیت لري د دې لوکیشن او چې چیرته موقعیت لري
دا د سیمپیسیس پیوبیس د دې نه لاندې او د دواړو اورنونو د قاعدې د انټیریو میریل سرفیس په مابین کې موقعیت لري. موقعیت بیا وایم د سیمپیسیس پیوبیس نه لاندې د دواړو اورنونو د قاعدو د انټیریو میریل سرفیس تر مابین یا د دې ترمنځ موقعیت لري. سفن د یو نازک خط په واسطه چې دې ته ویل کېږي میډین رپي. دا میډین رپي ده چې سکروټوم د دې خط په واسطه په دوه برخو باندې ویشل کېږي. لومړی دغه خط څخه یادونه کوم چې د کوم ځای نه تر کوم ځای پورې امتداد لري. دغه خط په انټیریر کې یا په قدام کې د قضیب یا د پینس د سفلي یا د انفیریر سرفیس پورې او خلف ته داسې راځي د میډلاین په استقامت باندې راځي تر انس پورې دغه خط موقعیت لري چې دې ته میډین رپ ویل کېږي. د دغه خط په واسطه سکروټوم په دوه برخو باندې ویشل کېږي چې یو رایټ طرف ته دی او بل لیفت طرف ته دی. لیفت طرف سکروټوم لخي طرف نه لږ څه ښکته موقعیت لري. علت یې څه شی دی؟ څه سبب دی چې دا ښکته موقعیت لري؟ ځکه د چپ طرف سپرماتیک کورډ چې هغه د ښي په نسبت باندې لږ څه اوږد دی، یعنې د چپ طرف سپرماتیک کورډ هغه لږ اوږد دی. دا سپرماتیک کورډ دی، د چپ طرف سپرماتیک کورډ د ښي په نسبت باندې لږ اوږد دی، نو ځکه چپ طرف سکروټوم چې کوم دی هغه ښکته موقعیت لري نظر ښي ته. د سکروټوم لایر یا طبقات موږ وایو چې د څو لایر یا طبقاتو نه تشکیل شوې ده. سکروټوم د لاندې طبقاتو نه تشکیل شوې ده، لکه په سلایډ کې تاسو ته شکل کې ښودل شوي دي، همدارنګه لیکل شوي دي. لومړی خارجي برخه چې کوم دغه سکین دی، لکه دلته تاسو چې ګورئ سکین. دوهمه برخه چې کوم ده هغه ډارتوس مسل دی، دوهمه برخه. درېیمه چې کوم ده ایکسټرنل سپرماتیک فیشیا ده، درېیمه برخه. څلورمه برخه چې کوم ده کریماستیک مسل ان فیشیا دی. پنځمه برخه چې کوم ده انټرنل سپرماتیک فیشیا ده.